نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا صدق الله العظيم. دا پیزه بسی پارا سوره نساء دے او عمر کو ختم شوا اتم بشروع کی گی. اللہ پاک پدی کی فرمائی علم ترا آیا تا انکت اے پیغمبر علیہ السلام الی الذین کسانو طرفتا اوتو نصیبا چه ورکرشوه ده اغیت صحیصا من الكتاب ده کتابنا یؤمنون بالجبت چه ایمان روڑی پا جادو پا ٹونو پا سحرونو باندی و طاغوت او د شیطانانو پا قوتونو باندی و یقولون او وایدا للذین آکسانو تا کفرو چه کافران دی هؤلاء اهدا دا ستاسو دا لار چه کمدا یا زمون دا لار چه کمدا اهدا دا دیر زیادة هدایت یافته دا من الذین دا کسانونا آمنو چه ایمان روڑ دے سبیلا یعنی پنی غلار باندی دی دا اعتبار پر حاصرہ چه مسلمانانو پا کم عقیدہ و پا کم دغ باندی ایمان روڑ دے لغرے ما تاسو ته پرونی سبق کې د دې آیاتونو شان نزول فرمایي او پای کې الله پاک نن به بیا چې سبق نن کې راغو دې کې بیا دا وایي چې د یو جنگ په موقع باندې چې کلا د يهودو دا دغه کو چې یعنی مطلب دا اوس مونږه دغه شو نو ردی بشران لاړ سرداران چرته لاړ دی لاړ مکی ته او هغې ته دا ووایي چې بی موږ به تاسو سره مکمل مرسته کوو تاسو حمله وکئ موږ به تاسو سره هغې لارې ښیو خفیه ځایونه به هم درته ښیو او د هغې مخبري به تاسو ته مکمل طور کوو او تاسو ته به د اسلحې درکولو هم کوشش کوو که تاسو سره څه کمې د خوراک وغیره راځي هغه به هم در سره کوي یعنی هر قسم امداد به موږ تاسو سره کوو نو هغې د دوی په خوله باور نه کولو ولی چې ای ته پته و چې دا خو مدینه منوره کې دی اسنه چرته مونږ بومزي او بیا را نه چرته پرستو شي بس لاړ بشو حالات بشو ټول لہذا هغه دا کارو کو چې اول ته قسمونه واغشته او بیا ورته وی چې خدا اول خو تاسو دا وایي چې مونږ په حق یو کاغی په حق دي نو ایو تاسو څه دي رضا مونږ دین ګوره د کعبه شریفه طواف کو بت پرستی وته نه یادولا او دلته چې کوم حجیان راځي ان کال حج لا نو دا غي مونږ ډیر زیات خیر بدارت کو او اغه باندې ډیر یعنی وبپس کو خوراکونه په کو ایله سوري ورکو زین ورکو او دا کو او کارونه کو او بل مونږ سره رحمی کو خپلوانو کې خپل جوړ ساتو خپل کې یو بل سره خیبه دي کو نو او تاسو دا مذهب خو بیا ډیر ښه دی بنسبت د دینه چې یعنی مطلب دا دی چې کوم لار اختیار کړی دا چې هغه په دین کې نوې لار راوستي دا او هغه اوس په دې حال باندې راغلي دي چې یعنی مطلب دا دی تاسو نه بیل شو دا ټول ښه صفات دي پرې خو او اوس چې کوم دی نو دی لاړ نو دی ځان د دین نه وستو لکه دای په دې باندې ای کافر یعنی مسلمانان کافران شو دین پرې خولو نو دای تخپل کارونه څخه کاری دو الله پاک دا عجیب ذکر فرمایي چې دا کم اهلی کتاب چې دی
دا هغه دي چې دوی ته د کتاب نه څه ملاو شوي ده، یعنی مطلب دا دی کتاب وایي د الله، تورات او انجیل زبور دا د کتابونه دي. تورات خاص طور د هغې کتابو، نو په هغې کې دی به دا کوړې جادوګر دا خو سخت چې یعنی دا په هغه وخت کې به ټول کوړې او جادوګرونه به د یهودیانو کولې او دی په دې کې ډېر زیات مشهور و. لہذا پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د یو پیر یعنی جادو کړو. دې لپاره الله پاک فرمایي چې یعنی نو دا کوډګر جادوګرونو الله پاک وایي چې وایي دی هغې وایي ایمان راوړي په څه باندې؟ په جادوګانو باندې او د شیطانانو په قوتونو باندې. شیطانان به مطیع فرمانبردار که چلې به وویستې که نه، داسې چلې به وویستې په قبرونو کې او په دغه کې، او د جادوګرو هغه خپل دغه مغی کفري الفاظ دي هغې سره به بیا چې کوم دی شیطانان چې په هغې باندې خوشحالېږي. نو هغه شیطانان سرکشه شیطانان چې دي کافران شیطانان یعنی چې ته شیطانان ویل شي دا ټول یو د جن د ذات نه دي. موږ ورته ځکه شیطانان وایو چې یعنی دی سم کار د سره نه کوي، دی بس هر څه غلط کوي. نو دا هغه یعنی جنات دي، سرکشه جنات دي. نو دا به بیا مطیع فرمانبرداره کړو، نو به بیا هر حکم منلو. ولې چې په هغې کې به دی کفر ټولې خبرې به وکړي او د الله سبحانه وتعالی د کلام دغه به وکړو. او بیا به وي چې او دا وایي چې یعنی دا کافران چې کوم دي دا خو په نیغه لار باندې دي، په نسبت مطلب دا دی په نسبت د زمونږ باندې چې کوم دی دا په نیغه لار باندې دي. الله پاک فرمایي چې اولئک الذین دا هغه کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړی دی په دوی باندې الله پاک. دا لعنتیان دي، لعنت په دوی باندې په څو ځایه کې شوی چې کله دی دا الله سبحانه وتعالی نافرماني وکړه. یو خو هغه اصحاب سبت تیر شوي دي چې هغوی د الله په حکم کې بدلوالی راوستو، او بدلوالی دا راوستو چې کبان الله پاک ونې کړو هغوی ځان لیلې والې جوړې کړې، الله په لعنت هم وکړو، شکرونه یې وله بدل کړو. بیا فرمایي الله پاک چې یو خو په لعنت وکړو ومن یلعن الله، او په چا باندې چې لعنت وکړي شي یعنی الله چې په لعنت وکړي فلن تجده نو او به نه مومي بیا له نصیرا دا هغه دپاره څوک مددګار، د هغه دپاره به بیا څوک مددګار چې کوم دی نو ونه وینئ. یعنی الله سبحانه وتعالی دومره پورې وفرمایل چې یعنې د داسې خلکو دپاره به بیا مددګار ونه مومئ. الله سبحانه وتعالی اوس د دې نه مخکې فرمایي چې یعنی ام لهم نصیب، آیا دیتا سیسشتا من الملک دس حکومتنا فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، او وی که چرت دیتا یو حکومت بلاو شي نو وی دی بچاله چې کم دی نو یو پوټې زره برابر څه شی ورنکي. دا دومره کنجوسان دي او دی چې کم دی دومره بخیلان دي، بخل ډېر سخت کوي، پیسې بس جمع کوي او شمار یې او په سودونو ورکوي. په اوس زمانه کې دا غټ سودیان دي په ټوله دنیا کې. اسرائیل او چې کوم بني اسرائیل دي لکه هغه په امریکا کې اوسېږي، انګلینډ کې اوسېږي، هر ملک کې چې اوسېږي، دا غټ سودیان دي. او پیسه ورسره ډېره زیاته نو بس هر حکومت وایي چې یاره به دی دا پیسې مونږ سره پرتې وي نو مونږ به پرې لږ خوشحاله وي. نو د دې د وجې نه چې کوم دی نو دی څوک خفه کوي نه. الله پاک اوس دلته کې فرمایي چې وایي که چېرې دی الله پاک دی له بادشاهي چېرته ورم کي که نه نو دی به چاله یو ذره برابر څه شی ورنه کي. ام یحسدون الناس، یا دی حسد کوي خلکو سره علی ما آتاهم الله من فضله، یعنی کم چې ورکړی دی الله پاک هغوی له د خپل فضل نه، چې څوک به الله پاک مالدار پیدا کړي، څوک به په مسلمانانو کې یا په بل قوم کې به مسلمانان یا هغه به مالدارو نو دی به بیا هغه ته حسد په زړه کې چې دی لا پکې د کمې مالدار راغو. مالداران خو مونږ یو، زیاته پیسه مونږ لرو، دی د څه مالداران دي، دی سره څه دي پلانکې روډینګان دی پورې به خنداګانې پورې. نو الله پاک فرمایي چې فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب، په تحقیق سره ورکړی خو مونږه یعنی ابراهیم علیه السلام اهل عیال والتا کتاب والحکمت او حکمت،
یعنی کتاب او د حکمت خبرې مو ورکړې چې پیغمبران پکې راغلي دي، تورات، زبور، انجیل دا کتابونه پکې راغلي دي، او دا دې کې چې کوم صحیفو والا کوم پیغمبران راغلي نو هغه له الله پاک د حکمت خبرې خولې وي، پکار چې دې دایز د کړې وي خلکو ته خولې دا هغه تعلیم خورولې نو دې د بخل او دغه چې کوم دی نو دغه خوري. الله سبحانه وتعالى فرمایي او واتیناهم او ورکړو اغیتا ملک عظیما ډیر وی ملکیت یعنی ډیر وی ملکونه الله پاک ورکړي. ګور الله پاک یوسف علیه السلام څومره وی بادشاہ جوړ کړو چې بیا اخر کې بادشاہ متبادشاہي ورکا او بیا د هغه نه پس داوود علیه السلام بیا چې کوم دی نو سليمان علیه السلام څومره غړ غړ بادشاہان تیر شوي دي چې روح په هوا باندې داغه بادشاہي وا او په ټول ملکونو باندې هوا به په تخت یعنی چې کوم دی تخت به په هوا باندې روانو نو دا ټول لوی بادشاہ یعنی ملک عظیم ډیر لوی ملک سلطنت ولا الله په ټول دنیا باندې بادشاہي پورا ولی چې داغه مخه ته خو راتلې نشو تخت به روانو په هوا کې پاک ورځو کې جازونه مازونه خلو چیرې په یې باندې بمبارد کړي سبل څه کړي صرف د هغه تخت چې هغه په هوا باندې تلو او د میاشت مزل به هغه په د سار تر غرمې پورې کولو یعنی چې نور خلک به یو میاشت په روانو نو هغه به چې سار روان شو غرمې له بل تور چې غرمه به روان شو ماخاب بل تور رسیدو پوره یو میاشت به بیا غي نور مزل وکړو نو هغه ته مزل نو الله پاک دومره وی یعنی په ټول دنیا باندې یو قسم اغلا چې کوم دی نو دغه ور کړو. سليمان اسلام شاید په دغه کې څه پته نه لګي کنه الله پاک راوستي هغه بعید خبره نه ده چې دا غوې تخت او الله پاک ور فمنهم من آمن به بس پدې کې بعض څوک داسې چې چا ایمان وروړو په دغه پیغمبرانو په کتابونو باندې ومنهم من صد عنه او پدې کې ډیر داسې چې هغه پدې کې منی شو دغه لارې نه چې کله سليمان علیه السلام وفات کېدو نو د هغې د مخکې غرور دا ټول مطیع فرمان بردار ولی چې هغه ډېر دغه شیطانانو څه چالو کو شیطانانو دا دغه کو چې دا سليمان علیه السلام خو چې را بادشاهي کوله د جادو دغه په سر کوله ګوره هغه ټول کتابونه تاسو ټول نه راغون کړي دي هغې د خپل کرسۍ د لاندې خښ کړي دي او دا ټول علمونه حاصل کړ اوس په تاسو بادشاهي کوي دا هغه ته خبر روانو دغه روانو تاسو وګورئ دا هغه کرسۍ د لاندې روزي که نه روزي کتابونه نو بس شیطانان خدا کار کوي که نه بس بیا هغه د یهودو په زړه کې چېر دا خو ډېر اوچت کار دی او راشه دا زده کړه نو هغه کتابونه بیا هغې ویل شروع کړ او په هغې کې الله پاک حالان کې د دین او دا منې کړو چې تاسو جادوګري نه کوئ د ښځې د خاوند په منځ کې به بیلوالی نه راولئ د وروڼو په منځ کې به جداوالی نه راولئ یا به چا باندې داسې جادو نه کوئ چې هغوی ته نقصان ورسوئ نو لهذا د دین الله پاک منې کړي لیکن دی هم دې پسې ولګېد ځکه چې ډېرې پیسې خو همدې کې وي د سم کار دپاره خو څوک چاله دونه پیسې نه ورکوي که نه هغه خو پیسې خو په دې کې وي چې یعنې مطلب چېرته کې څه خرابې راولي چاله څه نقصان ورکړي نو ډېرې غټې پیسې به ترې واخلي نو دا خو د پیسو وږي نو لهذا دی خپل دین خرڅ کو په دې طریقې سره نو لارې پرېښو هغه نیغه لار وکفا بجهنم سعیرا او الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې کافي دی د دوی دپاره دغه جهنم چې هغه به سور کړی شوي وي بړق وهونکي اور به یې د هغې بی الله پاک چې په کلام پاک کې د دوی دا کوم خباثتونه بیان کړي دي نو د دې نه موږ مسلمانان عبرت واخلو که چېرې موږ هم هغه عملونه کوو چې کوم یهود او نصارو کړي دي نو ګورې د الله لعنت چې څنګه پای باندې شوی نو هغه پای د خبره نه ده د الله سبحانه وتعالی نه چې د لعنتیانو کار کوي نو لعنت در باندې نه کېږي الان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې تاسو لعنت چې کوم دی نو په یو چا باندې مه کوئ تر دې پورې چې په کافرانو باندې مه کوئ تر کومې پورې چې د هغې کفر یقیني شوي نه وي او په هغې باندې هغه مړه شوي دي ولې یو کافر دی
او هغه مسلمانان راوړل دا چې تاسو ته یم چې لکه امریکایانو ته کله کله تاسو وایي چې به ټولو کفارو ته بددعا کوئ اکثر تاسو داسې وایي خو زه تاسو ته دا وایم تاسو وایي چې بددعا ورته کوئ که نه نو موږ ته دا وایو چې یعنې که دی چې ایمان راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دې دغه چې څومره کفارو پرې ظلم کړی و هغه ورته بیا هم د هدایت دعا کوله چې الله دوی ته هدایت نصیب کړي چې هدایت ورته نصیب شي نو بیا خو به دا قوت او طاقت به ټول مسلمانان به شي که نه چې مسلمانان شو نو بل بیا ستاسو څه دښمني شوه په خپله به هغه تاسو سره همدردي به هم کوي یار یو شی به کوي او ستاسو ملک به هم پرېږدي هر چې کوم خباثتونه دي هغه به ترې وځي خو چې مسلمانان خوشي په دین باندې اسلام باندې راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره وخته پورې ګوره یعنې د کافرانو لپاره دعاګانې کړي دي بجز د یو څو دغه نه چې په جنگ احزاب کې جنگ خندق چې ورته ویلی شي چې په هغې کې کافرانو دومره قلاري ته پرېنښو چې د مازدیګر مونځ یې کړی هغه یو رکعت به چې هغه امام په صحیح کولو نو هغې ته بزګار نه شو ځکه چې دا د غشو بارانونه او دا اټیکونه او دا دغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دومره سخت په دغه کې مصروف شو په جنگ کې چې هغه د مازدیګر مونځ ته قضا شو نو چې قضا شو چې او نور پرېوتو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بد دعاګانې وکړي چې تباہ او هلاک دي شي دا چې مونږ یعنې د الله د عبادت نه منو ولې چې د الله عبادت یو ډېر لوی عظیم شی دی او رسول علیه السلام او بیا صحابه چې هغوی د مونځ د قضا کولو یعنې چېرته دغه خیال هم نه راځي نو دا مونږ تاسو ته دا سبق دی ګوره چې د الله حکم پوره کول څومره ضروري دي مونځ پرېښودل څومره غټه ګناه ده چې په هغې په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ډېر زیات غصه شو او بیا دوی ته یعنې بددعاګانې کړي دي کني رسول الله صلی الله علیه وسلم هسې کافرانو ته بددعاګانې نه یې کړي هغه ته ذاتي طور باندې چې کوم تکلیفونه رسېدلي دي په طایف کې په کاڼو باندې ویشتي شو بیا هم ورته دعا کوي خو لیکن چې کله د الله حکم کې کمې راغو او په هغې کې یعنې هغه وقفه راغه مونځ قضا شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بددعاګانې د زړه نه ووتې دلته کې الله پاک کومه دا فرمایي او د هغې نه پس بیا الله پاک فتح او کامراني چرې ورنکړه کفارو ته تر دې پورې چې مسلمانان پای باندې وروخته او مکه فتح شوه او الله پاک په ټولو عربو کې اسلام قایم کړو دلته کې الله پاک فرمایي